ملګرو اختر راغی او د هر ملګري هر ورور دا کوشش وي چې لاړ شي او د بینک نه څه ناڅه پیسې څه نوي نوټونه راوباسي چې وړو له عیدي د اختر مبارکۍ کې وړو له پیسې ورکړي. خو آیا دا ستاسو دپاره څومره نقصان لري او څومره نقصان سره تاسو مخ کیدی شئ؟ که چېرې تاسو د دې نه خبر شئ نو په خدای یقین وکړه که څلورنیز هم د بینک نه راولی نوې پیسې تاسو ته ډېر زیات نقصان لري، ډېر زیات. زه خو چې خبر شوم والله ما خو وی که دا ټولې پیسې راته راکوئ هم والله که ورشم په دې نیت باندې چې زه نوې پیسې راوالم، نوې عیدي راوالم د دې دپاره په دې نیت چې زه ماشومانو له ورکړم. نو ماشومانو له چې عیدي ورکوئ، ماشومانو له چې پیسې ورکوئ، زړې هم ورکولی شئ بجای د دې چې تاسو د دې غټ نقصان نه بچ شئ، د دې غټ تاوان او د دې غټ ضلالت غټ ضرر نه بچ شئ. ملګرو که چېرې تاسو خبر شوئ والله که تاسو کې ذره بر هم ایمان وي تاسو به نه راخلی. خو ملګرو دا یو خبره درته کومه چې اختر راغی، ډېره مبارکه میاشت د رمضان تیره شوه، روانه ده، یو څو ورځې روژې دي، میلمنې دي او دا به هم تیرې شي. کوشش کوئ ون ویلینګ مه کوئ، دغه شانتې هوایي فایرنګ مه کوئ او هغه کار مه کوئ چې تاسو ته پې نقصان رسي او لا پې ستاسو بل مسلمان ورور ته څه ضرر لا نقصان رسي. دې نه علاوه خبره هم کوله د نوو پیسو د نوو نوټونو په باره کې. نو تاسو دغه یو خبره واورئ چې په خدای یقین وکئ چې دې ضلالت او دې رسوایۍ نه ځان بچ کوئ. تاسو اول د دې مولانا صاحب دا خبرې لږې شانتې واورئ، بیا پې ماشاءالله به ورسره لازمي لیکئ او مخکې به د ملګرو سره شیر کوئ ځکه چې ډېرې اهمې خبرې دي. ما ته خو پته نه وه، زه خو اوس خبر شوم او که چېرې تاسو ته پته نه وي تاسو هم اوس خبر شوئ نو باید خپل احتیاط وکئ، خپل احتیاط ضروري وکئ ځکه چې ډېر ضلالت نه پکې تاسو بچ کېږئ، تاسو پکې ډېر غټ نقصان نه بچ کېږئ. تاسو دا خبرې لږې شانتې واورئ د دې مولانا صاحب، بیا پې یو څو خبرې کوو، ویډیو به بیا مخکې لازمي شیر کوئ. د اختر ورځو کې یا د واده په پروګرام کې دا بعضې خلک د بینک نه نوي پیسې راوباسي، د نوي پیسو دا پلتې راوباسي او زاړې پیسې ورته ورکړي. خو دا خلک زاړې پیسې بینک والا ته ډېرې ورکوي او بینک والا ورته بیا دا نوي پیسې چې دي دا لږې ورکوي. یعنی د 1200 په بدل کې ورته بینک والا 1000 روپۍ ورکوي یا د 1300 روپو په بدل کې ورته بینک والا نوي پیسې 1000 روپۍ ورکوي. نو آیا دا جایز دی که ناجایز دی؟ په دې کې ګناه شته که نه؟ څومره ګناه ده پکې؟ زما عزتمندو د دې ګناه نه کوس خبردار شئ، په دې بدن باندې مطابقته ودرېږي او تقریبا زما عزتمندو 80% خلک په دې ګناه کې لګیا دي زما عزتمندو. او کوم قسمه ګناه ده زما عزتمندو؟ دا ګناه اوس تاسو وورئ او د دې بیا څلور خطرناک نقصانات دا بیا چې تاسو وورئ که نه زما عزتمندو په دې بدن به مطابقته ودرېږي او په مسلمان به زما عزتمندو تاسو ته افسوس درشي دا مسلمان نن سبا کوم حالاتو ته روان دی، کوم طرف ته روان دی. زما عزتمندو داسې کول چې بینک والا ته ډېرې پیسې زړې ورکړي او ای درته لږې پیسې درکړي نوي دا سود دی زما عزتمندو. ځکه چې پیسې یو دي، اگر چې ته ورته زړې پیسې ورکړي ای تا ته نوي پیسې درکوي ستا ډېرې دي هغې لږې دي، دا سود دی زما عزتمندو. پیسه یوه ده، شی یو دی، دا سود دی زما عزتمندو. او سود د دې نقصاناتو ته اوس وخت شي، د دې ګناهونو ته اوس وخت شي زما عزتمندو چې کوم قسمه ګناه په دې باندې ملاویږي. څلور خطرناک ګناهونه دي زما عزتمندو. ټولو نه اولنی ګناه وایي کوم انسان چې 1 روپۍ سود چانه ویشتو یا چاته 1 روپۍ سود ورکو دې انسان ته څونه ګناه ملاویږي؟ د یو قول مطابق دومره ګناه ورته ملو شه چې گویا دې انسان خپل حقیقي مور سره 26 پیرې زنا وکړه. د دویم قول مطابق دته دومره ګناه ملو شه گویا د خپل حقیقي مور سره 13 پیرې زنا وکړه. د دریم قول مطابق کوم انسان چې 1 روپۍ سود ورکو یا چانه 1 روپۍ سود ویشتو دته دومره ګناه ملاویږي چې گویا د خپل حقیقي مور سره 40 پیرې زنا وکړه. زما عزتمندو دې ګناه ته تاسو لږ شانتې سوچ وکړئ. یو طرف ته یو بدبخته انسان چې وي چې هغه خپل حقیقي مور سره کومې مور نه چې پیدا شوی وي دغه مور سره دې 40 پیرې زنا وکړي او دې خوا بل طرف ته یو انسان 1 روپۍ په سود باندې ورکړي یا 1 روپۍ په سود باندې واخلي، دې دواړو ته یو شانتې ګناه ملاویږي. نو تاسو سوچ وکړئ زما عزتمندو څومره خطرناکه ګناه ده. دویمه خطرناکه ګناه زما عزتمندو وایي کوم انسان چې 1 روپۍ په سود باندې چاته ورکړه یا 1 روپۍ د سود چانه واغېسته نو دې انسان ته دومره ګناه ملاویږي گویا چې دې انسان 80 پیغمبران قتل کړل. د 80 پیغمبرانو د قتل برابر ګناه دې انسان ته ملاویږي. یو طرف ته یو بدبخته انسان چې هغه 80 پیغمبران قتل کړي، بل طرف ته یو نیکعمله انسان چې هغه 1 روپۍ په سود باندې چاته ورکړي یا چانه په سود باندې 1 روپۍ واخلي، دې دواړو ته یو برابر ګناه ملو شو زما عزتمندو. تاسو سوچ وکړئ د یو پیغمبر که چا قتل کو دې به بیا همیشه لپاره جهنم کې پروت دی زما عزتمندو. د جنت هغه خوشبین به دې مخصوصه نه کړي. نو بیا چې د سود په بدل کې تا ته دومره سخته ګناه ملاویږي چې تا د 80 پیغمبرانو برابر ګناه دا ستا په امننامه کې لیکل شي زما عزتمندو. نو څومره د افسوس خبره ده زما عزتمندو، څومره سخته ګناه ده زما عزتمندو. دریمه ګناه وایي د دې انسان په حق کې به د نیکعمله خلکو دعاګانې نه قبلېږي. دا خلک دعاګانې کېږي مسلمانان دعاګانې کوي چې الله تعالی د ټولو مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي یا الله تعالی د ټولو مسلمانانو په کورونو کې خیر او برکت راولي. دغه دعاګانې چې دي که نه د دې سودخور په حق کې نه قبلېږي زما عزتمندو. دا 3 ګناه شول. څلورمه ګناه او د ټولو نه خطرناکه ګناه زما عزتمندو هغه په قرآن پاک کې الله تعالی د هغې ذکر کوي. الله رب العزت قرآن پاک کې فرمایي کوم انسان چې سودخور دی او سود نه پرېږدي، د سود پیسې خوري،
نو الله رب العزت فرمایي چې دې زما طرف نه او زما د پیغمبر طرف نه جنگ ته تیار شي. الله رب العزت د دې سودخور دپاره د جنگ اعلان کوي زما عزتمندو. نو الله رب العزت چې چاته د جنگ اعلان وکړي، الله رب العزت چې یو بنده لپاره د جنگ لپاره تیار شي، دا انسان به بیا کله خوشحالي صحیح کوي؟ دی به ټول عمر بیا خوشحالي صحیح نه کوي، دی به ټول عمر بیا غمونو آفتونو تکلیفونو کې ګرځي، دی به ټول عمر پریشانو کې ګرځي. زما عزتمندو دته به د زړه سکون میلو نشي، دته به په زندګۍ کې خوشحالي میلو نشي. زما عزتمندو برای کرم د دې شیز نه ځان مکمل وساتئ چې تاسو د اختر ورځو کې د بانک نه دا نوي پیسې راوباسئ او ځالۍ پیسې ورته ډېرې ورکړئ. دا سود دی زما عزتمندو. که داسې څوک وي چې هغوی تاسو له برابر درکوي، تاسو ورته ځالۍ پیسې زر ورکوي، هغوی درته نوي پیسې زر درکوي، بیا خو صحیح ده. خو داسې هغوی چېرته کوي؟ بانکونو والا داسې چېرته کوي؟ هغوی خو تاسو نه به ډېرې پیسې اخلي ځالۍ او لږې پیسې به درته درکوي. زما عزتمندو نو دا سود دی. بانک والا ته عمده ګناه میلاویږي، کومه چې دا څلور تاسو ته ما یا کړل او چې دا څوک یې ورکوي که نه دوی ته عمده ګناه میلاویږي. بالکل صحیح خبره ده. ملګرو د مولانا صاحب دا خبرې تاسو واورېدې، والله الله دې معافي وکړي. چا هم چې دا غلطي کړې، دا غلط کار یې کړی دی، په کار ده چې توبه وباسي. او که چېرې چاته پته نه وي او غلطي ترې وشي نو بیا هم هغه له په کار دي چې توبه وباسي، وروستو خبر شي. یقینا د توبې دروازې چې کومې دي همیشه الله کلاو کړي دي د انسان دپاره. او انسان ته دا وایي چې ته هر وخت توبه ویستی شي، بجای د دې چې زه په تا باندې قیامت راولم یا بجای د دې چې زه په تا باندې ځنکدن راولم ستا ساه بنده شي. نو په کار د توبه وباسو، موږ له په کار دی. خو د مولانا صاحب دا خبرې چې ما واورېدې، والله دا اخترا باندې داسې نیغ ودرېده، په تاسو به هم دا ویښته ودرېږي، ځکه چې ډېرې عجیبه خبرې دي. داسې خبرې وکړئ که نه چې په کار ده موږ دې مولانا صاحب ته ماشاءالله ضرور په کمنټ کې ولیکو. او که خپله غلطي که چېرې دا غلطیانې موږ کړي، په کار د توبه وباسو او دغه شانتې بل ملګری هم پوه کړو. بل ملګري ته پوهېدن چې کومه دی هغه زموږ اولین ترجیح په کار دی، ځکه چې بل مسلمان رور هم د داسې غلطیانو نه او د داسې ګناهونو نه موږ بچ کړو. نو دا ډېره د ثواب خبره ده. ملګرو دا ویډیو لازمي شیر کړئ، یو ښه